دریم نقصان د ګناونو چې څوک ډېر ګناونه کوي دریم نقصان یې دا دی لا علاج بیماری میں مبتلا ہونا په لا علاج بیماری کې به مبتلا شي الله دې ته موږ وساتي غوره دا یاد ساتئ لا علاج بیماری نه ده وایي توبه نو دا صحت ډېر لوی نعمت دی نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صحت دا ډېر لوی نعمت دی غورې ښه خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه نعمتونه داسې دي چې په هغې کې ډېر خلک په تاوان کې مبتلا دی نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ یو فراغت او یو صحت یو انسان سره ټایم دی فارغه دی او د فارغه ټایم نه چې دی دغه نه لي دا ډېر لوی نعمت دی غورې فراغت ډېر لوی نعمت دی چې چا سره ټایم وي فرصت وي ورسره نو پیغمبر فرمایي او دغه رنګې صحت چې د څوک چې په صحت روغ نه وي که نه لږ د هسپتال ته ورشه پته به درته ولګي یا د ستا په ګاونډ کې څوک بیماري هغه نه لږ تپوس وکړه د ستا په لسار باندې چې لږ ډېر بیماري هغه تا ته څه وایي چې بس په خپله باندې نوڼی خورم ځکه بعضې بیماران داسې چې ته به ولې په خوله کې ورکې او میچاز هر څه به پرتوک کې کي پاکې به ته نو ګوره یاد ساتئ بچې چې صحت ډېر لوی نعمت دی په دې وجه پیغمبر فرمایي چې ډېر خلک داسې دي چې د دوه نعمتونو په باره کې په تاوان کې مبتلا دي مطلب دا تاوان کې مبتلا دا مطلب و چې فایده ترې نه اخلي یو صحت او یو فراغت نو ما څه لا علاج بیماری میں مبتلا ہونا په لا علاج بیماری کې مبتلا شي چې کوم انسان ډېر ګناونه کوي داسې بیماری کې مبتلا شي یاد ساتئ چې بیا به وله په چل به وله نه ورځي او تاسو په نن سبا زمانه 2025 دی تاسو سوچ وکړئ که نه څونه لا علاجي بیماری دي هغه بیماری چې په د 1900 خو پرېږده په 2005 او 2010 کې د یې پته هم نه لګېده اوس دونه ډېرې بیمارۍ راوتې دي سړی حیران شي دا ولې دا زموږ ګناونه ډېر دی بچې په دې وجه ګناونو نه به ځان ساتئ دریم نقصان دا یاد کې په یادو یاد کې دریم څه شو چې لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جانا